د پی ایس ایل بیګانی میچ کې لاهور قلندر کوټه ګلیډیټر ته په یو کم اتیا رنزونو باندې یو ډیر غټ شکست ورکو چې د لاهور قلندر بیټینګ پکې هم کلیک شوی، ډیر زبردست بیټینګ د لاهور قلندر بیټسمنانو کړو او په بالینګ کې هم سپیشلی شاهین افریدي خاص پیل کړو، خو بالینګ کړو، نورو بالرانو ورسره هم ډیر خو بالینګ کړي لاهور قلندر سره مکمل سکور کارډ سره شریکوم د لاهور قلندر په مقابله کوټه ګلیډیټر کم چې بیګانی میچ شو د اتوار پر ورځ چې کم ماخام میچ جی باغې باندې په سکور کارت باندې تفصیلا خبره کوو جی، ډیر ټایم نه خرابو، تاسو له سکرین باندې سکور کارت ښکاري. ډومبنه بیټینګ لاهور قلندر کړو چې 219 رنزونه جوړ کړو، یعنی 219 رنزونه جوړ کړو، شپږ کلاډیان اوټ او شل اورونه مکمل واخلیو چې فخر زمان خ بیټینګ کړو په یو کم سلويخ بالونو باندې وش په رنزونه فخر زمان جوړ کړو چې درې شپږیزي او و سلوريزي د په اننګز کې شامل وي. محمد نعیم یو ځل بیا ناکام شوی په و بالو لس رنزونه، شفیق عبد الله شفیق کول بیټینګ ډیر ټایمینګ شاټونه پکې وخلیو په یو وش بالو و د رنزونه عبد الله شفیق جوړ کړیو، ډیرل میچل په 23 بالونو باندې 37 رنزونه جوړ کړیو، خ بیټینګ دوه هم کړی دی. سکندر رضا یو ځل بیا ناکام په شپږ بالو شپږ سیمبلینګ په اخر کې زبردست بیټینګ کو په 19 بالو باندې 50 وخل ډیر کول بیټینګ دوه کو جی، په امیر باندې دوه چکی په مخه واله امیر اور کې امیر نه 16 رنزونه پاور کې واغشتل، خاشوب شاهین افریدي 15 بال 3 رنزونه جوړ کړل او رشاد حسین یو بال وخل دی او پاغه هم یو رن جوړ کړی دی. خدکوټي د طرف عقیل حسین سلور اورونو کې سلويخ رنزونه ورکړي دي او دوه وکټي اغشتلې دي. امیر چې کوم دی سلور اورونو کې شپږ سلويخ وکټي یوم نه دشتلې، ابرار احمد سلور اورونو کې درې دیر دوه وکټي ابرار خپل بالنګ کړي دي. فهیم اشرف درو اورونو کې یو کم 50 یو وکټه، عثمان طارق سلور اورونو کې یو دیر شیو وکټه او شعیب ملک یو اور کړی دی، پاغه کې هم 14 رنزونه کنسیډ کړي دي جی. ورپسې د کوټه ګلیډیټر بیټینګ کتا سو غوړي نو په یو سلويخ رنزونو باندې د دې ټوټل ټیم اوټ شوی دی په 19 اور کې جی. سعود شکیل کپتان ناکام شوی په دریو بالو یو رن جوړ کړی دی، فن ایلن په دریو بالو باندې 0 رنزونه جوړ کړی وي چې شاهین افریدي په بال باندې دی اوټ شو، ډیرل میچل له کیچ ورکو، حسن نواز په دریو بالو یو جی، دا هغه حسن نواز دی کم چې په نیوزیلند کې فاستست سنچري وخله په 15 میچونو سیریز کې او 3 پکې 0 کړو او یو میچ کې یو رنز کړو، نو دا هغه حسن نواز ضروره. کوشال مینډس زبردست بیټینګ کولو یار، انډر پریشر 14 بال 28 رنزونه جوړ کول، ډیر خپل لګیاو جی، ډیر زبردست شاټونه وخل دار سریلانکا وکټ کیپر بیټسمن دی. رایل رسو په 19 بال 44 دی دوړه چې ولاړو داسې لګیدا چې دی ورپسې سکور لاهور قلندر پسې ډیر پاسانه چیس کړو، کچری دی ولاړو کدی 12 اور 15 اور پورې دی ولاړو نو د میچ کې بسم نورو خاشو ملک 15 بال 14 ز شعیب ملک ته حیران امرورا چې تول نه ریټایرډ کیږي یار، دستا په ځای به یو نوجوان کې لړی له مکمل وشي، ابا راشي ټیم ته پرفارمنس پاو کی س اپورچونټی بوله ملوشي خپل گیم به دنیا لو خیس پیسې به وګټي، تا خیره پر راځي رو را گیم ته نشي کوله، بس کا کنه یار. ورپسې بیا عقیل حسین 12 بال 13 رنزونه، فهیم اشرف 18 بال 21 رنزونه، امیر 2 بال 1، ابرار احمد 3 بال 6 اور عثمان طارق نٹ آؤٹ پاتې شوی 6 بال 5 رنزونه. لاهور قلندر د طرف شاهین افریدي 2 اور 6 اور 2 وکټي زبردست بالنګ، آصف افریدي 2.2 اور کې مطلب 14 بال کړي 20 رنزونه ور کړي اور 2 وکټي شلې دي. جانداد خان لګ ایکسپنسیو صابر شوی، جانداد خان نک لیکيږي بالنګ کړو، باندې میچ کې مډا بدلو دی، میچ کې هم په 2 اورونو کې 34 رن ور کړي دي. حارث رؤف 3 اور 35 یو وکټه، رشاد حسین 4 اور 31 3 وکټي اور سکندر رضا 3 اور 12 2 وکټي، سکندر رضا هم خپل بالنګ کړی دی. نو لاهور قلندر دا میچ په یو کم 80 رنزونو باندې د کوټه ګلیډیټر نو غټلو چې یو کم 80 رنزونو باندې شکست کوټه ګلیډیټر ته ډیر غټ نقصان راتلونکي ټایم کې ورکول شي جی. رن ریټ هم ډیر زیات افیکټ شوی دی د دې میچ د لاس جی. د ویډیو کتلو زیات مننه، ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.